بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمندو د الله پاک شکر ادا کړو چې الله پاک دې مجلس ته راوستو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مهنت د کول دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مهنت د دعوت کار د خپل ژوندۍ مقصد جوړولو لپاره د زده کړې په نیت باندې زموږ دلته راتګ دي. عزتمندو د دې لپاره راجمع شوو چې الله پاک موږ او تاسو په ذمہ باندې کم کار لګولې دي د دعوت الله د تبلیغ کار چې وته موږ وایو نو دا موږ او تاسو اوسه پورې څومره وکړو څنګه کول پکارو او څه کمیره نشوي دی پاغې کې موږ شرمنده ندامت او پاغې باندې استغفار بخنه د الله پاک نه غوښتل دره کې پیدا شي او مخکې د پاره عزایم پیدا شي اراده پیدا شي چې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک کار او مهنت لپاره الله پاک دنیا ته را لېږلی. دلته زموږ استاد راتګ عزتمند نه دی د پاره دي وختونه لګول الله په لار کې وتل نه دی د پاره دي چې زموږ کم کار او کم مهنت او هغه زده کو. عزتمندو الله پاک د پیغمبرانو سلسله انسانانو د پاره جاری کړی و د دې د پاره چې انسانانو ته دا پته ولګي چې دا ژوندۍ څه د پاره ده دنیا کې دا ژوند تیرول څه د پاره دي او دنیا څه ته وایي د دې حیثیت او مقام څه دی او چې کله د دنیا نه مونږ رخصتي ګونو چرته وځو او په هغه ځای کې به زموږ کم سیس په کار راځي پیغمبرانو به دا راتلونکي خبرې د دې تلا خلکو له ورکوله او د دې به ورته خبرداري ورکو د دې به په مهنت کو چې دا خبره مخې ته کېږدي او ژوند تیر کړي چې د دنیا کې به څنګه ژوند تیرول غواړي او کم یو څیز زموږ او ستاسو د تیارې سبب جوړیږي هغه اختیار وکړو د آخرت لپاره. هر یو نبی به عزتمندو انسانان ته دا خبره کوله چې آخري نتیجه انجام دا نظر کې ساته دې ته ګوره چې زموږ بس انجامي. الله پاک په قران پاک کې د قومونو د امتونو انجام بیان کړیم دي او دا غوي سره چې څه پیښ شي دي هغه ماته بیان کړی دي. پیغمبرانو دعوت بیان کړی دي د پیغمبرانو مهنت په قران پاک کې بیان کړی دي دا غي نتیجه بیان کړی دی. عزتمندو آخري نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا غوي دنیا ته راتلو مقصد هم دغه چې د هغه زمانه خلک ورپسې راتلونکي او بیا د قیامت دروازه پر راتلونکي انسانان جنت ټول بس دغه ته دا خبر او رسټول وته چې مونږ د الله پاک بندګانی او الله پاک د خپل بندګۍ او عبادت لپاره پیدا کړو دنیا ته را لېږلیو او زمونږ د پیدا کېدو مقصد د پیدا کولو مقصد د الله بندګۍ او عبادت کول دي. د دې لپاره الله پاک دنیا ته مونږ را لېږلیو دا ټول انسانان څومره چې په دنیا کې موجود دي چاته پته لګي او چاته نه لګي خو ټول عزتمندو الله پاک د خپل بندګۍ او عبادت لپاره پیدا کړی دي د دې څه غرض مقصد بل نشته او دا دنیا چې الله پاک جوړ کړی دی عزتمندو د ازمکه اسمان او مونږ په کې اوسېږو دنیا ورته وایو نو دا دنیا الله پاک د انسان د مهنت ځای ګرځولې دی دا د الله پاک عبادت بندګي دا په دې دنیا کې کول دي. عزتمندو دا ژوند د دې لپاره دی زندگی. عزتمندو الله جل شانه هر انسان له یو ځل ورکي او موقع هر چا د پاره یو شانته ده او د تیارې اسباب کم چې تیارې دي په کومه طریقه کول دي څنګه خپل ځان استعمالول دي دا موقع د اسباب الله پاک هر چا له یو شانته ورکړي دي. دا څه نشته په دنیا کې څوک چې هغه د وچره ما ته خو تیارې نه مکمل شي او نه ما سره تیارې اسباب ناغه الله پاک ټول له ورکړي دي. دا خو صلاحیت دی د انسان چې هغه استعمال کی په دې تیارې کې هغه الله پاک چاله ورکړي انسان له کوم څه الله پاک ورکړي دي دا بدن او د صلاحیتونه دا استعمالول دي نور څه نه دي پکار دا صحیح استعمالول دي چې څنګه الله پاک ویلي دی هغه سره ژوند تیر کی څنګه الله پاک ویلي دی څنګه نبی له سلام والسلام خودلی دی هغه زمونږ ویناوي هغه زمونږ قتل اوریدل وی هغه زمونږ سوچونه وی هغه زمونږ روزه شپه تیری او زمونږ اوقات هغه استعمال شي نو دا الله پاک دا خبري ارچاله ور کړی دي د لیدو طاقت ارچاله الله پاک ور کړی دي د اوریدو طاقت ارچاله ور کړی دي د وینا طاقت د سوچ د لاسونو خپو اندامونو استعمال دا ارچاله الله پاک ور کړی جون الله پاک ارچاله ور کړی دي یو موقع ده خدای دې عزتمندو چې دا موقع الله پاک ور کړی دا خدا دوباره بیا نه ور کوي الله پاک بس دا یو ځل ده
او انسان په دې دوکه کې پروت وي چې دا ژوند خو شپېته او یا اتیا کاله وي. دا یو دوکه وي انسان ته. هر څوک چې حساب لګي د ژوند نو زندګي مخې ته نقشه دا جوړیږي د زندګي چې دا شپېته او یا کاله اتیا کاله داسې ژوند وي. او حالانکه چې موږ تاسو وګورو زموږ د سترګو مخې ته دا زموږ په علم کې دا موږ تاسو په خپل باندې وینو چې الله جل شانه د انسانانو زندگی ورکی ولا یو ورځ پسې ختمه کی. د یو ورځ ماشوم د یو ورځ انسان دنیا نه لاړ شي. د 10 ورځو د 20 ورځو د 10 کالو د 20 کالو د 50 کالو د 80 کالو یعنی د دنیا نه رخصتېدل چې کوم دي عزتمندو نو د هغه وخت صرف الله ته معلوم دی او هغه لازمي نه د چې شپې ته یا 80 کال وي بس ختم بشي او وخت الله پاک ته علم ځوانانم لاړ شي دنیا نه نو مقدس د عزتمندو یعنی ځان هر وخت تیار ساتل دي. دام نه چیرې اوس خو زما د خپل خوخي جون دي او بیا به سو وخت پس به بیا کار ټیک کم خپل عمل به ټیک کم سوچ په ټیک کم توبه و باسم نیک عمل بشم ځکه چې ما سره ولاړې موقع ده کنه خپل سوچ دا جوړیږي د انسان د بل په مرګ باندې د انسان بس داغه د مرګ ګمان کې د ځان ګمان د چانه پیدا کیږي چې زمام دا انجام کې دي شي څنګه چې یو ځوان مړ شو په سبب کې دي زمړ شي هیڅ پته نه اعلانونه اورو کنه نو سړی سوچ خدا مونږ چونکه ډیر اورو ډیر زیات شرکت کو او مهنت هغه سکو نو احساس نه پیدا کیږي چې جون زمام ختميږي داس نو الله جل شانه الله پاک انسان لا موقع ورکړی دا خو بس یو ځل دوباره نشته یو ځل زندگی یو ځل موقع یو ځل مهلت د تیارې اسباب یو ځل بس بیا به نه ورکړي به د دنیا نه یو ځل تیرېدلو شو بس خبره ختمه شو. انسان چې کله دنیا کې جون تیری نو بس د خود از ظاهري سيزونو ته ګوري نو چې کله د ملاقات اسرائیل علیه السلام سره وشي دا به دار چا کیږي د هر یو کس وکي چې څنګه دې وویني چې بس روح اغشتو لراغې نو بس دا وخت نه پس بیا د جون نشته نور د دنیا په یو طاقت باندې د مال په استعمال د عقل او علم په استعمال په چل ول باندې د دې مخلوق نه د دې فرشته نه د اسرائیل السلام نه ځان نشي بچ کولی بس په یسم نشي کولی بس خامخا هغه روح ورکول غواړي هغه بس هغه یو فرشته وروړو او د مور په خېټه کې د بدن کې اچولیو او بل راغله بس یې وړو دې کې زموږ څه اختیار نشته نو دا خو بکیږي خامخا او دا بکله کیږي نو دا عزتمندو دا زمون په ذهن کې خبره پرته را چې زماغه خلا رستو دا کیږي وخت په وخت نور خو زیره دنیا نو زماغه لا ډیر وخت دا وی داسې دا انسان دا فطرت داسې دی بس چې د ځان باره کې دا سوچ نه کوي او چې کله د ځان په باره کې سوچ پیدا شي عزتمندو بیا انسان تیاری کولی شي بیا سم شي ځکه چې نبی رسول الله والسلام علاج دا خود له دې عزتمندو او تاسو د لذتونو ماتون کې سیز مرګ ډیر یادوي د خوندونو د لذتونو ماتون کې سیز مرګ ډیر یادوي چې کله انسان د مرګ یادې کنه نو به د بریکونه بیا ولګي ټکی بیا دی قابو کې وي او کله چې د مرګ هیر شي نو بیا رواني کیږي دنه نو موږ تاسو به عزتمنو دا خبره مخې ته کېدو دا پیغمبرانو داسې کول او د دې خبره به اطلاع ورکول خلکو له چې ګوره ژوند قیمتي دی او روان دی نن ورځم قیمتي ده پرونم قیمتي وا کسبا ملو شو دا هم قیمتي بس دا جوړول غواړي ځای نشي نو عزتمندو الله جل شانه موږ تاسو له دا مقرره کړی ده د دې لپاره چې پزان باندې خواري مهنت وکړو او ځان د دې قابل او جوړه جوړ کو چې کله الله پاک ته مخامخ کیږو چې الله پاک رانه خوشاله وي او کامیاب هم کی په آخرت کې د قیامت پر ورځ به اعلانونه کیږي د کامیابی هم د ناکامۍ هم دا سړی نوم به واغشتي شي فلانه د فلانی زوی نن کامیاب شو او داسې کامیاب شو چې اوس به هیڅ چره ناکام نشي د قیامت پر ورځ به اعلان کی او فلانه د فلانی زوی ناکام شو داسې ناکام شو چې اوس به هیڅ چره کامیاب نشي بس دا فیصله هغه وخت به انسان ته پته لګي چې دا کامیابی څه ته وي او ناکامي څه ته وي پته به ولګي کامیاب انسان عزتمند وي چې کله د اعلان وشي وي په د باندې به هم په قضې باندې د جنت نعمتونه خوشاله ظاهري شي پته ولګي دا خو جنتی انسان دی دومره به خوشحالي محسوسه یو دونه په د باندې ظاهريږي
او چې کله د چا ناکامۍ اعلان وشي نو عزتمندو د الله پاک مقرر شوي فرشتې به پې ورمنډه کې وبینیسي چې دا خو مجرم دی، دا خو ناکامه شو، دا خو مددګار څوک نشته، بس دا خبره ختم شو. نو عزتمندو دا حالات حقیقي دي، د رښتیا دي. څنګه چې موږ تاسو ته د خپل ژوند څیزونه اسباب دا حقیقي او اصل ښکاري که نه، او د هغې دپاره منډې تړې کوشش کوو، نو دغسې عزتمندو آخرت هم اصل دی، حقیقي دی، خامخا به راځي. او دا د ایمان حصه ده چې په دې زمونږ به یقین او ایمان وي چې او مرګ هم دی او بیا د هغې نه پس دوباره ژوند هم دی. خو داسې نه دي څنګه چې د دنیا دا دي. هلته خو به عزتمندو انسان د دې دنیا ګټلې شوې سرمایه استعمالوي چې دې دنیا کې ځان له څه کړي وي، او د دې دنیا د ګټلې شوې سرمایه نه مراد دا دی چې انسان ایمان او عمل جوړ کړي، ځان تیار کړي چې د سره آخرت کې ډېر عملونه نیک موجودي چې الله پاک ته خوشاله وي او دله د هغې بدلې ورکړي، چې دې داسې ځان تیار کړي، داسې د خپل ورځ او شپه تېره کړي. او د دنیا د اسباب او څیزونه چې کوم دي عزتمندو دا د آخرت سرمایه نه ده، جوړېدی شي خو چې د الله د حکم مطابق استعمال شي. نو عزتمندو دې ته کامیابي وي چې انسان په دغه اعلان کې کامیاب راشي، دې ته کامیابي وي. د دې دپاره خواري او محنت دی، او دا کامیابي عزتمندو ملاویږي په دې خبره باندې چې انسان په دنیا کې ژوند د الله پاک د خوښې او د مرضۍ مطابق تیر کړي، خپله خوښه خپله مرضي دا رستو کړي، او خپل ځان د الله د حکمونو پابند او تابع کړي چې زه به ژوند داسې تېروم څنګه چې الله پاک غواړي. دا دینداري ده، او په دې باندې به الله پاک د دنیا د ټولو انسانانو فیصله کوي. چا سره چې دین په زندګۍ کې وي دی نیک دی، دینداره دی، او د الله پاک احکاماتو ته ګوري او ژوند تېروي چې الله پاک څه غواړي هغسې چلونه کوي، هغسې کارونه، هغسې اعمال، هغسې نیکۍ کوي، هغسې ځان د ګناهونو نه بچ کوي څنګه چې الله پاک غواړي. نو دا نیک دی، دا دینداره دی، په دې به د کامیابۍ فیصله وشي. او چې د دې خیال نه ساتي عزتمندو خپله خوښه خپله مرضي او د الله پاک د حکمونو خلاف چلیږي، بس دنیا یې مخې ته وي او دین یې شاته کړي وي، نو دا انسان به ناکامه کېږي عزتمندو، د سره بیا سرمایه د آخرت د کامیابۍ نه. نو دینداري عزتمندو په زندګۍ کې راتلو دپاره یو محنت دی، یو خواري ده، یو طریقه ده د محنت، هغه اختیارول پکار دي. که موږ تاسو دا وایو که نه چې یاره دا خبرې خو بالکل په خپل ځای ټیک دي چې دنیا خو فاني ده او آخرت دی همیشه دپاره دی، هلته به زمونږ دین پکارېږي، نو دین به زندګو کې څنګه راځي، زه به څنګه د دې قابل شم چې د الله حکمونه راته پوره کول اسان شي او د الله پاک د نافرمانونو ځان بچ کړی شم، دا به څنګه کېږي. نو د دې دپاره عزتمندو هر یو نبي به خلکو سره د الله پاک خبرې کولې چې دوی مخکې الله وپېژني، دا لومبۍ خبره ده. بس د ټولو نه لومبۍ خبره ایمان جوړول. پیغمبرانو به خلکو ته څه وي؟ تاسو د الله عبادت کوئ، تاسو لا اله الا الله وایئ، کامیاب بشئ. پیغمبرانو به دا اسانه بنیادی خبره خلکو ته ښوده مخې ته چې د دې ځای نه محنت شروع کول دي. د ټول نه لومبۍ دا کلمه د دې الفاظ په دې ځان پیول او دا خپل زړه ته کوزول چې دا موږ یو خبره کوو د عربي الفاظ دي، نو دا څه خبره ده؟ لا اله الا الله. دا موږ څه وایو؟ دا د ټول نه مخکې عزتمندو په دې باندې ځان پیول دي، د دین په محنت کې دا لومبۍ خبره ده، ټول نه لومبۍ. د دې ځای نه به زموږ کار شروع کېږي او سمیږي به. لا اله الا الله چې عالمانو ته پوښتنه وکړو نو هغوی راته دا معنی کوي چې دا خو د لا نه شروع شوې ده، په لا د لا معنی خو د نفي ده، پښتو کې ورته موږ نه وایو، نه یا نشته، دې نه شروع شوې ده. څه نشته؟ د الله نه سوا بل معبود نشته. اول دا خبره منل دي. کم چې موږ وایو که نه د شهادت کلمه ووایو که نه، نو دا کلمه شهادت چې کومه ده عزتمندو هغه هم د دې لا اله الا الله محمد رسول الله ګوی ورکول دي، هم د دې ګوی ورکول دي. لومبۍ کلمه هم دا ده، دویم هم دا ده، دریم هم دا ده. نو عزتمندو د ټول نه لومبۍ د دې خبرې تصدیق کول، لکه موږ چې وایو که نه اشهد ان لا اله الا الله، زه ګوی ورکوم د دې خبرې چې د الله نه سوا بل معبود نشته. نو چې دا کلمه مونږ دغسې ووایو څنګه چې سړی د یو خبرې تصدیق کوي، ګوی یې کوي. زه د دې خبرې ګوی ورکوم یا زه د دې خبرې
تصدیق کوم منم تسلیمو می چې بس یو الہ دی هغه الله پاک دی هغه ژوندم ورکوي هغه مرګم ورکوي کولو والا ذات الله جل شانه دی هغه رزق ورکوي هغه کامیابی او ناکامی ورکوي هغه صحت او بیماری ورکوي عزت او ذلت ورکوي حفاظت او نقصان دغه په قبضه کې دی خیر او شر دغه په قبضه کې دي زمکه او اسمان دغه په قبضه کې دي ټول مخلوقات د هر یو کس ژوند دغه په قبضه کې دي حالات په قبضه کې دي په علم کې دي مخکې څه شوي دي رستو بس کېږي ټول په ټول الله ته معلوم دي او د الله پاک په قبضه کې دي او د الله پاک په نظر کې دي د الله پاک علم کې دي ټول حالات هیڅ هم د الله نه پټ نشته الله پاک دا ذات دی دا پیژندل دي چې موږ تاسو الله پاک دا الله پاک د صفاتونو سره پیژنو څنګه چې د الله صفات دي څنګه شان دي څنګه قدرتونه دي څنګه طاقت دي د الله جل شانه پیژنګلو عزتمند موږ تاسو به ګورو به د مخلوقات ته چې الله پاک دا نظام جوړ کړی دی او په دې کې رنگارنګ او قسمه قسم مخلوقات پیدا کړی دي دا نظام چلی حالات بدلی را بدلی نو د دې هغه شروع د کم ځای نه کیږي دا حکم څوک چلی چې روز دی شي او شپه دی شي ګرمي دی شي او یخني دی شي حالات دی خراب شي او حالات دی خشي دا حکم څوک ور کوي چې دې ته زمون خیال وي چې هر یو سیس ته ګورو بس په دې نظر چې خبره شروع کیږي د الله د حکم نه ګور الله د اراده نه بغیر نه کیږي الله پاک کوي حالات الله پاک راوستل الله پاک به ختم کی بیماری الله پاک راوستل الله پاک به ختم کی جون الله پاک را کړی د الله پاک به ختمي بیماری الله پاک راوستل صحت به الله ورکی چې زمونږ استاد دې خبره ته پامې چې کول ول ذات الله پاک دی او دې خبره تم خیال مې او د دې تذکرې وي مسلمانان خپل منځ کې دا خبره کوي چې کول ول الله پاک دی او د ایمان والا د عمل نم پته لګي او دغه د خبرو نم پته لګي چې دې خو الله مني د ایمان والا د خبرو نم پته لګي د عمل نم پته لګي چې دې خو بس یو الله مني او د الله پاک نه کېدو خبره د مخه تر بل څه نشته هر ځای کې دا خبره کوي چې الله پاک کول ول ذات دی نو عزتمندو دا زمونږ استاد لومبه سبق دی چې زمونږ غزله الله اومني فضل کې الله راشي د الله بړای الله پاک څومره لوی دی ظلم متاثر شي د دې خبره نه او الله پاک سره محبت پړ کی وي او په الله پاک باندې باور او یقین وي چې الله پاک کول والا ذات دی په الله پاک باندې خو ګمان وي زمونږه او د الله پاک نه غوښتل وي او په الله پاک هم نظر وي او دا زمونږ زړه د الله نه متاثر وي مونږ ټول د الله نه متاثر شو تاثر د الله د بړای وي په مونږ باندې چې موږ غواړو ټول مخلوق دا نفي د دې خبر نفي کول چې مخلوق ټول په ټول دا ورکوټي دي هر څوک چې دي او هر سیس چې دي هر شکل کې چې دي دا ټول مخلوق دي او د مخلوق د پاره دا یو خبره کافی ده چې دا پیدا کړی شوی سیس دي دا پیدا شوی دي دا په خپل څه وجود نه لري الله پیدا کړی دي بس دومره ډیره ده کنه چې دا وړو کې دي د ورکوټوالي د پاره بس دا یو خبرم کافی ده چې دا مخلوق دی هر څه چې دی هر حال چې دی او په هر رنگ کې چې دی خدا الله پیدا کړی دی که الله پاک نه پیدا کېدو دا بنو بس دومره خبره ده مخلوق د ورکوټوالي د پاره کافی ده بس نو الله پاک پیدا کړو هر څه او د الله پاک په قبضه ده کیږي هغه څه چې الله پاک غواړي نو زمونږ استاد عزتمند ټول ژوندۍ کې تاثیر د الله پاک چلیږي بس چې الله شتا او د الله جل شانو فیصله دي چې په دنیا کې چلیږي کله پاک غواړي دا نن چې کوم حالات دي دا به سبانی چې الله پاک غواړي الله پاک قادر دی په دې باندې ځکه چې حالات الله پاک راولي اوس یخنی راوستي دا او سورې پس به ګرمي راولي اوس په ورځ وا اوس شپه راوسته څوک دا کولی شي دومره تیار پیدا کول دومره رڼا پیدا کول دومره یخنی پیدا کول دومره ګرمي پیدا کول او دا دومره مخلوقات انسانان جنات او دا ټول پټول د سا مخلوقات دا پالل آسان کار دا صرف د الله صفت چې الله پاکي کوي عزت مند نو زمونږ د پاره لومبه خبردار چې الله ومنو او د الله پاک پیژنګلو او د الله پاک نه د کېدو یقین پړه کې پیدا شي او دا پیدا کیږي د دعوت مهنت سره عزت مند چې په ځل کې دا خبري وي مهنت هم د دې خبرو وي په جبو باندې په غوګونو باندې دا اورو او سوچ هم د دې خبرې کو چې الله جل شانو شتا او هر څه خپل قدرت سره کوي څنګه چې مخ کې واغه سوسم دي داسې بیانې همیشه د پاره وي دا به زمونږ استاد عزتمند د خبرو ایسه شي دا خبرې د جون دي سبم شي اګینټو دا تذکرې د مسلمان سره د مخلوق صفاتونه د مخلوق نه کېدو خبره نه خای
چې کلمه وي او تصدیق وکړو چې زه مسلمان یم، لا اله الا الله محمد رسول الله، ایمان مې وروړو، دې نه پس د مخلوق تذکره او د مخلوق نه اثر غشتل، د مخلوق یقین دا د سره مناسب نه دی، نه ښایي وس پدې کې مهنت کول او پدې کې ځان ستړي کول چې الله پیژنو او په الله پاک باندې یقین او باور پیدا شي. نو عزتمندو دا د کلمې اړومبه جز د یقین بدلیدل دي. دا کلمه چې موږ وایو په دې ځان پیګو چې دا اړومبه جز د یقین بدلولو لپاره په تبلیغ کې زموږ د مهنت دی چې اړومبه جز د کلمې د دې لپاره وایو زموږ د ځل یقینونه مکمل بدل شي، همیشه د لپاره بدل شي او دې یقین سره دنیا کې وخت تیر کو او دې یقین سره دنیا نه لاړ. او دویم جز چې دینو عزتمندو هغه محمد رسول الله ته دې خبرې مونږ وی ورکړ ده چې الله جل شانه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته را لېږلی دی، الله پیغمبر دی. دا د دې خبرې گواهی ده، دا مونږ منو، په دې زموږ ایمان دی. نو دې سره دا خبر عزتمندو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کومه ژوندۍ وروړي ده هغه د کامیابی لار ده، هغه اختیارول دي، سنت چې وته مونږ وایو. نو سنت عزتمندو دا ډېر اوچت سیز دی، د دې ډېر عظمت دی، د دې ډېر قدر دی د الله په نظر کې. الله جل شانه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکم اوچت مقام ورکړی دی په ټول انبیاء کرامو کې، په ټول بنی آدم کې. نو دغه عزتمندو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مبارک ژوندۍ او د نبی علیہ السلام د طریقو مقام دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان چې موږ عزتمندو خپل جون تیر کو، دا ډېر اوچته خبره ده، د ترقې خبره ده، د کامیابی خبره ده. نو چې څنګه عزتمندو پړومبه د کلمې پړومبي جز کې خپل یقین ټکول چار سال الله پاک کوي او دا یو ضروری مهنت ټکول وغواړي. دا سي عزتمندو په دویم جز کې دا یقین حاصلول ضروری دی چې د نبی علیہ السلام په طریقو کې کامیابی ده. انسان کو کامیابی دل غواړي نو د نبی علیہ السلام په طریقه باندې جون اختیارول شرط دی. والله څنګه به دا غي نه بغیر کامیاب شي چې دا طریقې وسره نه او دا په هر سیس کې، ځکه چې د نبی علیہ السلام مبارک ژوندۍ ټوله په ټوله معلومه ده، ښکاره ده. د نبی علیہ السلام ورځ به څنګه وه، شپه به څنګه وه، نبی علیہ السلام کور کې وخت څنګه تیر کړی دی بیبیانو سره، نبی علیہ السلام بهر وخت څنګه تیر کړی دی عام مسلمانانو سره، نبی علیہ السلام به عبادت څنګه کول، نبی علیہ السلام معاشرت څنګه و، د نبی علیہ السلام معامله څنګه وه، نبی علیہ السلام امت ته کوم نمونه پرې خو دی چې داسې وکړي هغه معلومول دي. دا غیر بغیر خو عزتمند زموږ لپاره د نجات لار نشته چې موږ ته دا پته ني چې زما نبی څه کړی دي. دا ټول لوی جهالت دی چې دا موږ ته پته ني چې دا کار نبی علیہ السلام په کومه طریقه کړی. صحابه کرام خو عزتمندو هغه کارونه د نبی علیہ السلام نقل کول چې دا غیر د نقل کولو حکم هم نو ابم کول چې نبی علیہ السلام په دې لار تللی او داسې حرکت کړي زوم دا چل کو. صحابه خو به خپل ځان داسې دي طریقو ته حواله کړو او داسې ځان د نبی علیہ السلام د طریقو پابند کړو چې نبی علیہ السلام څه کړي دي چې دا غسه وکم سره کټ کړي زم سره کټ کم د لارې په خې تر تلې زم د لارې په خې تر نبی علیہ السلام دې کې ناس تکړه وز دې کې کینم. دا د نبی علیہ السلام سره د صحابه محبت مو او د غي پزله کې قدر او اهمیت مو د دې خبرې چې د نبی علیہ السلام نقل کول د کامیابی ذریعہ. حالانکه موږ د نبی علیہ السلام په ډیرو خبرو کې نقل کول هم نشو. نبی علیہ السلام به څنګه مونږ کو راغه سم موږ نشو کولای، خو زموږ لپاره خو بل لار هم نشته. نقل هو به خامخا کوشش وکړو چې نبی علیہ السلام په شانتي منځونو کو خشته وګدو منځونه ځان پکې ستړي کو هغه څه توجه دایان حاصلولو کوشش وکړو. په هر څه کې چې کوم عمل موږ شروع کوو راول معلوم کو چې نبی علیہ السلام په کومه طریقه کړی دی. دا د حفاظت لار ده، بس دې کې بیا سړی نه غلطيږي او کلامه کده نبی علیہ السلام طریقې موږ نه پاتې شنو، دا گمراهی ده. الله جل شانه ته رسیدو لپاره محمد رسول الله دا د کلمې جز دی او دا د ایمان حصہ د عزتمندو نبی علیہ السلام پسې قدم ورته کو. نو موږ تاسو به عزتمند د دعوت په مهنت کې د دې خبره ټول لړم به غم کو چې کلمه ټیک شي، یقینونه بدل شي، طریقې ټیک شي. د دې کلمې عظمت، د دې کلمې قدر عزتمند زنګ مخې ته وي. په فضایلو کې د دې کلمې څومره فضایل دي، فضایل اعمال کې، په فضایل ذکر کې، د کلمې طیبه په باب کې صرف دا وګورو چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کلمې مبارک څومره شهادت فرمایلی. وی یو عمل هم د دې کلمې نه نشو باندې کېده، ارشاد مفهوم دی او دا رستو ګنام نه پریدي.
یو عمل د کلمې طیبې نه وړاندې کېدی نشي او دا شاته ګنام نه پرېږدي. څومره عجیبه فضیلت او د قبولیت انتها دا ده چې دا سیده عرش ته رسي. مثلا لا اله الا الله وي نو د ځمکې اسمان دا خلا د ځمکې اسمان چې موږ ترې منځ کې دا خلا تش ځای ښکاري وي دا ټول د دې د نور نه یا د دې د اجر نه ډک شي. یو ځل ویلو ګناهونه په معاف کېږي نیکۍ لیکل کېږي. موسی علیه السلام لا الله پاک دا وظیفه ورکړه چې ته لا اله الا الله وایا. حضرت موسی علیه السلام ورته عرض وکړ یا الله دا خو ټول خلک وي دا خو یو عام کلمه ده ماته خاص کلمه وه. الله پاک ورته هم دا کلمه ورکړه دا وایا. د دې وزن دومره دی چې ځمکه اسمانونه ټول په تله کې یو طرف ته کېدي او بل طرف ته دا کلمه وي نو دا بدله نه. بس خبره ختمه شوه چې د دې کلمې نه درون د دې نه قیمتي د دې نه عظیم څیز بل نشته. بس دا کلمه چې چا سره وي عزتمندو نو هغه به دنیا او آخرت کې کامیابي. دنیا کې به عزتمندي آخرت کې هم کامیاب شي. آخرت د کامیابی لپاره خو لازمي خبره چې کلمه دې موږ سره وي. نالو به مهنت زمونږ عزتمندو چې دا کلمه زمونږ استادو د ټولو مسلمانانو ټول انسانانو ته ورسي او کلمه ټیک شي. د دې مطابق ژوند جوړ شي زمونږ د دې مطابق زمونږ یقین جوړ شي د دې مطابق زمونږ جذبات وي او دې مهنت کې ځان ستړي کو. عزتمندو کله زمونږ د زړه غم جوړ شو کنه چې کلمه مې زړه ته کوشي نو دا به ځان کدن کې پکار شي. ځان کدن داسې یو مرحله وي د انسان چې هغه ځای کې د دننه خبرې بار روزي د انسان کوم چې دل دماغ کې نقش شوی خبرې وي خخې شوی ډوبې شوی او لیکلې شوی خبرې دننه په زړه د پاسه. انسان په دنیا کې یو ژوند تیری هر سړی کنه یو خاص ترتیب وي دار چا د ژوند او یو خاص انداز کې خبرې کوي سوچونه لري نو د دقیق سيزونو د په زړه باندې په دماغ اثر وي د دې خبرو ځن کدن کې مخې ته راځي. بس چا چې ځان سره بلد ک او کومې خبرې زړه ته کوزي کړي مثلا کدن کې وخت کار شي. نو کوم دا کلمه دا ونی ولا او د دې مهنت خپل ک او روز او شپه کې د دې غم کو چې دا کلمه مې لته کوشي لړنه مې ونزي او زړه کې مې دا پوره ځایونی سي کم وزن دی هغه وزن سره زمازل تراشي او د دې کم قیمت ماته معلوم شي ماته حاصل شي. نو عزتمند دا به زموږ په ځان کدن کې بیا پکاره په جواب بچالو شي. الله به را نصیب کی. الله پاک عزتمند د انسان د مهنت قدر کوي د چا مهنت نه ضایع کوي. او زمونږ 24 غنټې ژوند به سګورو وطنو چې په دې 24 غنټې کې مونږه د کلمې د مهنت لا د یقین ټیکول لا طریقو ټیکول لا څومره وخور کړي. زموږ خبرې د دې باره کې څومره دي اورېدل هم څومره دي. مونږ څه کوو روزانه د دې کلمې لپاره په تبلیغ کې مطالبه کیږي आवाज لګي تاسو خپل مساجد آباد کې خلکوي کنه وخور کې مسجدونو له مونږ ته وی دا مشران کنه تاسو وختونه مسجدونو لور کې خپل مساجد اعمالو سره آباد کې نو دا خدای سړي خپل حاجت ته دې لپاره دې مسجد دی عمل سره ځان جوړو چې دا کلمې ټیک شي دا ملاقاتونه کوي خبرې کوي او داسې یو فضا یو ماحول په محله کې جوړ شي چې هغه کې دې جون تیری بس د وجه نه به الله پاک نور خلکو ته هغه ماحول ورکي او د هر چا به کلمه ټیک کیږي او چې مهنت شروع شي عزتمندو نو بیا به مخکې کیږي زیاتیږي به مو د هر چا به الله پاک حفاظت کوي. څوک په یو درجه کې څوک په بل درجه کې خو الله پاک به د ټول ان شاء الله قدر کوي. عزتمندو لومبه مهنت په کلمه باندې دي او بیا عزتمندو د الله پاک په احکاماتو کې مونږ ډېر لوی حکم دی. مونږ الله پاک په مونږ تاسو ټول باندې 15 وخت فرض کړی دی عزتمندو او الله جل شانه ورسره د دنیا او د آخرت د ژوندۍ د سمولو د کامیابی وعده کړی دي چې د منځونو اهتمام وي. خدای دې عزتمندو موږ یو هغه د چې کوم مونږ کوو او یو هغه د چې کوم مونږ ته راکړی شوی دی د نبی رسول الله په ذریعہ نو د ډېر فرق دی. یو ځکه یو ماحول وي د منځ گزارې وي مشران منځونه کوي کشران شاته ګوري او راځي مسجدونو ته مونږ وتلو واړو وکنه او سم راځي نو خپل مشران ته ګوري نو د امام आवाज موري الله اکبر موري سمع الله لمن حمدا دا ټکی دا الفاظ دا شکل د مانزه ډېر ستر ګلوان دی وي مونږ هم دغه سوي زده بیا ورو په دې پیشي دا سار مونږ دي دا ماخام مونږ دي دا مسپخین مونږ دي او بیا په دې پیشي دا سنت دي دا فرض دي او بیا دا رکعاتونه دي دا هغه ظاهري د سترګو مخ ته چې کوم نقشي هغه مونږ زده کو او بس هغه سې کو بیا اچار څنګه اوس دې څنګه په کار څنګه دې عزتمندونو هغه سې مونږ مهنت نکو هغه وخت نه ورکړي ځکه چې الله جل شانه دا منځ عزتمند مونږ تاسو له راکړي دي د خپل خزانو ناغشتو لپاره فرض منځ نوافل صلات حاجت دا ټول منځونه الله په د خزانو ناغشتو لپاره
نو موږ ته خدا ویلې شوی د عزتمندو تاسو د الله عبادت داسې وکړئ چې گویا تاسو الله وینئ داسې د الله عبادت وکړئ مونږ هم داسې وکړو نو چې دغه خبره پکې څنګه پیدا کیږي او په کم مهنت سره به پیدا کیږي او داسې ما وکړو که نه دا زموږ د سوچ خبره د عزتمند چې دا موږ سره د مجلس کې دا احساس پیدا شي چې دا مونځونه خو جوړول غواړي چې داسې مونځ مې شي چې څنګه الله پاک ته ودرېدل پکار چې هغسې ودرېږم او دې مونځ جوړولو له څومره وخت ورکول پکار دی هغومره وخت وله ورکم زمونږ په زړه کې چې د دې خبرې څومره اهمیت دي که نه چېرې دا مونځ د دومره خبرې جوګه دی نو بس هغومره وخت به ورکوم وله نو د فضایلو د تعلیم د دې دپاره کېږي چې موږ تر دې قدر و قیمت معلوم شي چې دا مونځ خو د الله پاک په احکاماتو کې ډېر لوی حکم دی په سوونو ځله په یو قرآن پاک کې په سوونو ځله د دې د مونځ د قایمولو حکم راغلی په سوونو ځله احادیثو کې څومره دي چې حضرت شیخ صاحب دا ورکوټي کتاب فضایل نماز دا په څو نه یې کې د مانځه په باره کې تقسیم کړی دی دا یو فضایل نماز د فضایل عمل کې دننه چې کوم فضایل نماز دی هغې ته وګورو نو په هغې کې د مانځه څونه بابونه دي ټول مونځ دی خدای د تکبیر الله په باره کې خبرې دي دا د جمع مونځ دی دا د نه کولو نقصانات دا د کولو فضایل دا څومره عجیبه عجیبه فضایل دي پکې دا ټول د مونځ نه ګیر چاپېره خبرې دي بس او دس به څنګه کول پکاري د هغې څه فضایل دي ولاړه څنګه پکار ده که ولاړه هغسې ونه شي څنګه چې موږ ته ویلې شوي بیا نقصان سي او څومره زجر څومره ډانټ څومره د پکړ خبرې چېرې که داسې وشي نو بیا پکې دا نقصان دی وایي شپېته کاله به سړی منځونو کې یو مونځ به هم نه قبلېږي بیا به څه کوي سړی سوچ وکړي که نه زموږ دپاره خو عزتمندو د فکر خبرې د غم کولو خبرې چېرې زه د یو خبرې دپاره پاسم محنت وکړم خو دا خبرې دي چې په دې شپېتو کالو مونځ والا که زه نه یم چې ده زما خو شپېته کاله ژوند هم نه دی او شپېته کاله منځونه زما د قبلېدو نه دي نو ما سره بیا څه دي دا زه بیا دومره غټه دوکه کې پروت یم نو دا نقصان عزتمندو پیدا کېږي د نه زده کولو د وجې د محنت د نه کولو د وجې چې موږ هر څه زده کوو هر څیز باندې محنت دی خو په مانځه باندې موږ محنت او خواري ونه کړو دې له وخت ورنه کړو نو دې له وخت ورکړو عزتمندو روزانه او علما کرام ته خپل مونځ وعمره پیش کړو ته 2 رکعته مونځ وکړو د هغې مخې ته چې زما دا رکوع وګورئ زما دا سجده وګورئ زما دا قیام وګورئ دا زه ټیک کوم څنګه چې زما عام عادت یې هغسې مونځ د هغه مخې ته وکړم راته به ووایي چې کوم ځای کې پکې نقصان دی څنګه کول پکار دي او سبحانک اللهم نه مونځ سره شروع کې سلام ګرځولو پر ټول ورته ووایي چې زه پکې دا وایم په دې ځای کې دا وایم دا ټیک دی هغه به هم ټیک شي نو دا خو ډېره بنیادي خبره ده چې موږ د مونځ ډانچه ټیک کړو او د مونځ دا سبق ټیک کړو دا خو ډېره بنیادي خبره ده که بیا په هغې کې موږ دننه ننوځو چې مونځ کې مسایل څه دي نو بیا په زرګونو دي او بیا الله پاک ته په دې مونځ کې به زه څنګه نږدې کېږم نو دا څومره عجیبه خبره ده لوی محنت دی بیا به انسان د مونځ نه کله فارغېږي هر وخت به مونځ کې لګیا وي که موږ وایو چې نه مې زده کوو که نه خو زه دومره کومه چې دا کم مونځونه دي د دې به اهتمام کوم نو 5 فرض دی او دا نفلونه به سره حساب کړي نو هر وخت به سړی د مانځه په تکل کړي بس دا اشراق دی دا چاشت دی دا ماسپښین دی دا مازدیګر دی هر وخت د مانځه په تکل کړي بس لګیا به یې مونځونه به کوي او چې بیا محنت هم کوي نو بس دې محنت کې به لګیا وي خدا د عزتمندو ځان په دې باندې سړی ستړي کړي شره مونځ جوړول غواړي نو بیا به د مونځ ثمرات هم ورته میلو شي په مانځه باندې بیا کارونه هم کېږي صحابه کرامو دا فرمایل کنه چې مونږ خپل حاجات فرض مونځونه ته ایثارو د یقین خبره ده د مونځ د جوړېدو خبره ده چې مونځ داسې جوړ شوی دی زمونږ فرض مونځ داسې دی چې زمونږ کم حاجت دی هغه به په دې فرض مونځ کې اوس پوره شي او مولانا یوسف صاحب رحمت الله علیه قول دی فرمایي چې د مسلمان دا وړې وړې عام چې کومې مسلې مونږ ته پیښېږي لږې نو دا چې دی په صحیح طریقې سره استنجا اودس وکړي نو بس ته به مسلې حل شي او که مونځ کوي نو په دې باندې د دنیا د نقشې هم بدلولی شي په مونځ باندې مونځ خو بیا ډېر طاقتور څیز دی خو دا خو یو درجه د هغې ته رسول دی دا مونځ عزتمندو نو مونږ تاسو عزتمندو د مونځ محنت شروع کړو د خپل ځان سره ښه کول دی عزتمندو ځکه چې د مونځ سره انسان زندگی جوړېږي او روان مونځ سره خرابېږي هم عزتمندو مولانا سید خان صاحب وی فرمایل دا څنګه چې 2 مخیزې چاړه وي نو دغسې مونځ هم دی وایي که سړی د دې محنت شروع کړي که نه او ټیکول شروع کړي نو به د ده فایده کې به چلېږي ده ته به فایده رسي او که وي چېرې د ده نه مونځ خراب شو نو مونځ چې څنګه خرابېږي داسې به ژوند هم خرابېږي وایي تیز مونځ سره د انسان د ژوند نه برکت ختمېږي
تیز تیز سړی مونږ کوي چې مونږ مونږ کوو چې بس الله ته ولاړو دا دھیان وي چې الله ته ولاړ په مونږ باندې خواري وکړو او بل مهنت ته دې خبرې دي عزتمندو چې په دې امت کې بې لمازه څوک پاتې نشي په ټولو مسلمانانو کې دا مونږ کم از کم دا 100% ژوندي شي دا زمونږ د مهنت او د فکر خبره ده چې هر یو مسجد والا هر محلې والا هر یو کس خپل کور کې محله کې نظر واچي چې هیڅ څوک بې لمازه پاتې نشي دومره مهنت وکړي دا د مونځ قایمول دي چې په ټول امت کې د مونځ په وخت کې بس مونځ وي بل څه نه بس د مونځ وخت شو بس مونځ دی بس بل فکر هم نه بل کار هم نه د مونځ په وخت کې مونځ دا د مونځ قایمول دي که سړی ورته وګوري چې دا ټول مسلمانان بس اوس په مانځه باندې ودرېدل بس د مانځه په فکر کې دي بای د مانځه وخت دی داسې یو فضا جوړه شي نو عزتمندو دا به خواري مهنت او وخت ورکول غواړي او ذمہ داری زموږ د ټولو هم ده ذمہ داریم ده او حاجت هم دي زموږ او کم از کم دومره عزتمندو دین زده کو چې څومره موږ ته ضرورت دی هر یو کس لپاره دا ضروری دی عزتمندو چې یو سړی تجارت کوي دکانداری کوي نو چې هغه ته څونه دین پکار دی چې هغه ته معلومي د تجارت په لین کې یو سړی ذمہداری کوي د ذمہداري دین وته معلومي مسائل وته معلومي خو چونکې موږ خو د دې خبرونه لري عزتمندو مهنت هم نه دی کړي نو دا ناشنا لګي دا خبره ذمہداري کې دین او د ذمہداري کې مسلې نو عزتمندو خو چې موږ خپل جن علماء کرام ته مخې ته کیدو چې د نګي داسې تیروم زه خو تجارت کوم یا ذمہداري کوم یا زه مزدوري کوم چا سره نوکرم یا زمانو کران دي زما لیکم هر څنګه چی وي چې کم د ژوندۍ ترتیب دی یا کم شوبې دا کم روزګار دی هغه علماء کرام ته سړي روان دي کیږي زما دا ترتیب دی دا می طریقې کار دا څنګه دی نو بیا به زموږ سترګې وړيږي چې د الله پاک دین د الله احکامات د نبی له سلام طریقونه یو سیزن پاتې نه ارسه کیدي او دغه طریقې چې سړي پوره کوي دغه احکامات پوره کوي د خپل دکاندارې د خپل مزدورې د خپل نوکرې د غم د خاده هر څه چی ټول جون نو د ترغه برکات هم بیا الله پاک ور کوي زمونږ استاد ټول جون عزتمندو دا به دینداری وي د الله د حکم پابندي وي پکې او هر یو حکم پوره کول سره به خیر او برکت راځي زندګي کې او دا به ټول امت ته خوريږي دا کامیابی خو عزتمنم دی خبرو کې دا چې انسان ته پته چې دی وخت مال سکول پکار دي او دا علم دی همدغه معنی ده چې مسلمان ته دا پته دی وخت د مال الله سره حکم دی معنی الله پاک سره ورچ زاغو چې دومره پته ورته او کدا نه معلومه عزت پنو دا تیار ده جهالت ته د دې څومره نقصان دی دا ظاهري تیار چې کوم ته مخې تخکاری کړي د شپې تیار دا انسان ته څومره نقصان ور کوي سړی پریشان دی دروازه کم ځای را دیوال کم ځای دی کټ کم ځای دی پکمې وزم پکمې لاړ شم څونه تیار شي بازي واخی کنه سړی پریشان شي او دا اصل تیار چې علم نشته را سره پیغام نه کنه مسله صدا حکم سره او ځانم نه پیوم دا به انسان ته څومره نقصان رسي الله پاک دې موږ دین او ساتي نو چې موږ دا طلب پیدا شي عزتمندو چې دین از د کول دا زما ذاتی ضرورت دی خپل ژوند لپاره زه بس کوم مسلمان ما خو اقرار کړی دی چې الله زستا بندم چې دا الله بندم نو د الله بندگی بسنګ کوم دا علم دا معلومول واړي دې د لپاره عزتمندو موږ وخت ورکو کوشش وکړو او هر سړی به د خپل ضرورت دین حاصلې الله جل شانه به د تر جنت لار آسان کړي چې کله دې دین په طلب کې ګرځي او ځان از د کول والا طالب علم غني نو دا عزتمن ځان سره خېګړه ده چې انسان ځان پېکیو بیا عمل کوي او د کې حفاظت ده د یو حکم مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی کچری مسلمانان یو د زکات حکم صحیح ادا کی ټول مسلمانانو کې مالدار څومره دي ټول په ټول چا باندې زکات فرض دي نو هغه زکات معلوم کی په کومه طریقه ورکول غواړي دا ټول طریقې صحیح معلومي کی او ټول مسلمانان مالدار په دغه طریقه زکات ادا کوون کې جوړ شي او الله پاک با په دې ټول امت باندې دومره برکات نازل کی داغه چې دوی برداشت کولی نشي سمبالولې به نشي د زکات د حکم د پوره کېدو د وجه نه چې حکم صحیح پوره شو دغه سه منځ دی دغه سه روزه ده دغه سه حج دی دغه سه زکات دی هر یو حکم چې کوم متوجه دي ماته هغه حکم څنګه چې دی څنګه چې علم پرانا کې کول دي هغه حکم بیا دغه برکات پوره په پوره الله پاک انسان لور کوي ژوندۍ به بدليږي وسه خیرونه برکتونه رحمتونه اسانتیا خوشاله عافیت دا الله پاک ورکوي دا خو د دین صفت ته عزتمندو چې په دې کې پریشانی نشته د کې راحت ته خوشحالي ده پکې او عزتمندو دغه سیمونږ تاسو څنګه چې جهالت انسان ته نقصان رسي دغه سي غفلت هم نقصان ده
چې موږ نه الله هیر وي. یو سړی مسلمان دی او ځان ته مسلمان وي خو الله پاک نه یادوي او الله ته هیر وي، د الله نه غافل وي، نو دا د سره خاینه مناسب نه ده. دومره ذکر سره ځان بلد کو عزتمندو چې موږ ته هر وخت الله یاد وي، د الله پاک بیان حاصل کو. د الله پاک بیان ذکر کې جوړیږي. سړی ذکر کوي کنه، ذکر موږ ته څنګه ویل شوی دی؟ ذکر کلمه طیبه ذکر دی، د درېمې کلمې ذکر دی، د قران تلاوت دی، مسنون دعاګانې دي او د قران آیتونه دي، الفاظ دي، د الله خشته خشته نمونه دي. نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خودلی دی امت ته چې داسې الله یادوي. دا ذکرونه دې سره عزتمن انسان بیان جوړیږي. خدا هم د مهنت یو کار دی چې په ذکر باندې موږ مهنت وکړو. موږ د بشرانو تسبیحات وکړو، نو تسبیحات به څنګه کوي؟ دا طریقه مراته مذاکره را سره وکړي. د دې لپاره چې موږ د ذکر کولو چل زده کو چې د الله، حالانکه د الله پاک د ذکر پابندې نو شرایط ډیر نشته، بس په روانم کول شي، په ناستم کول شي، په ولاړم کول شي، سملې په ملاستم لاستم کوا، په ګرځېدو کې کوا، یو نیمزه داسې چلته نی پکار. نو باقی خور ځای کې انسان د الله ذکر کول شي، په جبم کوا د الله ذکر، په ځل کې مله یادوا، دا قران هم د الله ذکر دی او تسبیحات هم د الله ذکر دی، استغفار هم د الله ذکر دی. نو ډېرې پابندۍ نشته، ذکر آسان کار دی، خو مونږ باندې چې دا کومه پابندي کړي چې به قبلې ته مخ کا، وخت ورله ورکا، اهتمام سره د دې لپاره چې دا ذکر بلد شي، دا ذکر سره سړی بلد شي او ذکر شروع شي. او بیا په دې پوه شي چې کول به څنګه وي. سبحان الله ویلو سره د الله پاکي مخې ته راشي، د الحمدلله ویلو سره د الله پاک صفاتونه مخې ته راشي. لا اله الا الله خو ډېره لویه خبره ده چې زړه نه بالکل د غیر تاثر ختم شي او د الله بڑائی پزړه کې راشي. الله اکبر ویلو سره د الله بڑائی پزړه کې راشي. درود شریف ویلو سره د نبی له صلوات والسلام احسانات او د نبی له سلام محبت راشي. چې مونږ تسلیم کو چې نبی له سلام په دې ټول انسانيت باندې احسان کړی دی، محسن دی د ټولو، زه په درود ویم او دې لپاره ویم چې یو ځل ویم نو لس رحمتونه به د الله په ما نازلېږي. دومره فضیلت دی په یو ځل ویلو باندې، په یو ځل درود ویلو باندې لس رحمتونه د الله پاک نازل شي. او څوک چې وسل زلوي په تندي ولو لګي بس دا د منافقت نه او د جهنم نه خلاص. او استغفار عزتمندو داسې کول چې انسان د خپل ګناه مخې ته وي، چې انسان کوم ګناهونه کړی دي، کوم نافرمانی دي، د کوم ژوند د غفلت هغه مخې ته وي او په هغه باندې یو استغفار استغفر الله وظیفه برابرول دي چې 300 ځله به ویم، زر ځله به ویم، 1.5 ځله به ویم، هر څونه چې مې وي. او یو خپل ګناه ځان ته مخې ته کیدو د الله نه سړی بخنه غواړي، دا مې کړو دا د هلاکت ذریعہ جوړیږي. دروغ مې ویلي دي، غیبت مې کړی دی، ظلم مې کړی دی او په دې د الله نه بخنه غواړم چې الله دا راته وبخه، دا به زما د هلاکت ذریعہ جوړ شي که بخنه مې ونه شو. چې معمولی غلطي آدم علیه السلام نو شوه نو ربنا ظلمنا انفسنا، دا به وي د استغفارو. یونس علیه السلام لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین وی. مونږ څنګه استغفار وایو؟ ازګه یو بزرګ وی کنه چې زمون خو په دې استغفار هم استغفار وکړ دی چې مونږ په کومه طریقه باندې استغفار کوو. وګورو کنه پیغمبرانو په کومه طریقه استغفار د الله نه بخنه څنګه غوښتله، د الله پاک نه بخنه غوښتل دي. اللهم اغفر لي، یا الله ما وبخي، ولی زکه چې زه ډیر روانه ما ګناهونه رانه شوي دي، کیږي رانه خطاګانې، او که دې خطاګانو سره درلم او معافیونه شو نو هلاک بشم. داسې استغفار جړام راشي، د جړا شکل جوړ شي کم از کم، او په زړه کې ندامت خامخا وي، پچتاوه وي دا مې ولې کړي. داسې استغفار دا بیا انسان ته لارې کولاوي. عزتمندو استغفار ډیر قوي او طاقتور وظیفه ده عزتمندو، چې انسان کله دا استغفار یعنی د الله پاک نه بخنه غوښتل خپل وظیفه کی، دا عادت شي ده. اور بخنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې او یا الله نه بخنه غوښتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو موږ بسونه کو او موږ له پکار سونه دي چې دا زموږ وظیفه شي. نو وی الله جل شانه به دې انسان ته په هر تنګسیا کې لار کولاوي او باسي به دغه، او په هر غم کې به ته خوشحالي ښکار کوي، او دا زینب رزق ور کوي چې د دې انسان وهم ګمان کې بني. د استغفار، د درود شریف او د تقوا دا یو فضایل دی عزتمند. په دې باندې الله پاک د انسان پالنه کوي، رزق ولا ور کوي، دا زینه چې د په وهم ګمان کې نه بیا. دا استغفار داسې د ځان د پاره د ټول امت د پاره الله نه بخنه غواړي عزتمند.
ډیر زمون ګناهونه دي مخې ته او د هر چا نه کیږي خطاګانې دنیا ماحول داسې دی ژوند داسې دی دا خو امتحان دی ټول شیطان دی نفس دی حالات دي او د انسان نه پای کې خطاګانې کیږي نو موږ خو به مستقل استغفار وایو عزتمند مستقل ځان د پاره د ټول امت د پاره دا ډیره ضروری خبره ده عزتمندو چې الله پاک زمونږ بخنو کی او د ټول امت ګناهونه معاف کی دې سره به حالات سميږي عزتمندو څومره حالات چې انسان ته بيخيږي عزتمندو په دې ژوندۍ کې که انفرادي دي که اجتماعي دي د عمل له وجه ناراضي بس دا به په دې باندې بزان ملامت کوو هر یو انسان بزان ملامت کوي پرشتیا باندې چې واقعي زه خو هغه جنت ورم څنګه چې الله پاک غواړي او دا زما د نحوست په ټوله لمبانه دی پروت دی ښکاری ځان ته دا وي او بیا دغه حساب سره د ځان پر معافي د الله نه غواړي او دغه سی بیا دا مو چې الله کستا دي بندګانو کې د نور خلکو نم داسې خطا شي نه غیته معاف چې موږ ټول د استغفار د بخنه الله نه غواړو توبه وباسو او الله پاک ته واپس شو توبه دي ته عزت مندو چې انسان الله ته رجوع کی واپس یو کی الله پاک ته چې زه بیا خطا نه کوم بیا هم د خطا کیږي بیا به واپس راځي بیا هم د ګناه کیږي بیا به واپس راځي هر وخت توبه هر وخت استغفار دا ډیره ضروری خبره ده امت ته پاره عزت مند زمونږ په سر باندې ډیره لوی ذمہ داری ده الله جل شانه د نبی رسول الله والسلام امت ذمہ دار امت جوړ کړی دی او زمونږ نه ټول نه غټه کوتاهی په خپل ذمہ داری د دعوت په کار کې شوی ده د ټول نه غټه تو ګناه زمونږ هم دا چې د دې بخنه د الله نه واړو نور مشته وسره ګناهونه او دا غټه ذریعہ ده دا ګناهونه د پیدا کېدو چې د دعوت مهنت موږ د ژوندۍ مقصد جوړ نکړو نو دا الله پاک وړاندې کوي چې الله ټول امت دا ګناه معاف کړي دا توبه دا استغفار دې فضا عام کو دا نو عزتمندو الله جل شانه به زمونږه اوسنی حالاتم ټیک کی آینده به حفاظت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک فرمایل مفهوم دا سری چې کومه پورته په دوی کې دنه نو دی باندې بز عذاب نه راول او کله چې دوی د الله نه مانه بخنه غواړي زه په دوی عذاب نه راول الله پاک قاعده خو صفه کار د عزت مندو قانون صفه دی نبی رسول الله والسلام نشتا خو د نبی رسول الله والسلام په ځای باندې موږ استغفار راکړي چې کته نبی رسول الله په امت کې موجودي عذاب بن راځي او کو استغفار دوی کوي نو عذاب به نه راځي به نه عذاب موږ تاسو عزت مندو استغفار ډیر په کثرت سره روزانه وایو او هر چاته دا خبره کو چې به توبه خلواړي او اخلاق باندې خواري کو عزت مندو چې زمونږ استادو په ذمہ د چا حقونه چې هغه ادا کو عام خو په دنیا کې عزت مندو د دې خبرې فضا ده په ټوله دنیا کې چې هر سړی خپل حق معلومي او دا غي د حاصلولو کوشش کوي دا د دنیا یو عام فضا ده عام او دا خلک خغني چې او دا نظام د دې لپاره دی چې خلکو د خپل حق ملو شي کنه او دا خبره د خلک حق ملاوي نو عزت مندو زمونږ د لپاره خپل حکم سره چې ته دې ته ورجستا پوګه د چا حق پروت هغه ځان نه لري که بس ځکه چې د دې نقصان ډیر زیات دی الله دې نه کې یو انسان د دنیا نه په داسې حال کې لاړ شي چې د باندې حقونه د خلکو پاتې وي د چا مال د چا جایداد د چا بیزتی کړي دا چا سره زیاتې ظلم کړي دي هر قسم حق چې الله په مقرر کړ دی معلوم کی دا خدای چا کار دی او هغه سره د دنیا نه لاړ رخصت شو نو الته یو عدالت د دې خبرو د پاره دی چې د الله د بندګانو کوم حقونه دي دا غي فیصله وشي دا سړی خو ځان نشي پټولې پوګه باندې پردي حقونه ګرځي څنګه بدل نه بچي نو عزتمندو د سره به الته کې دا حساب کتاب کیږي حق بل ته څنګه ور کوي کومه د چا مال خور هغه مال مونږ ته نشور کولی کومه د چا جایداد نیولې د جایداد نشو واپس کولی الته اخرت کې کله چا بیزتیم کړي دا غي سمداونه کیږي نو څه وکړو نو الله پاک بخنه ونکړه نو عزتمندو د دې انسان نیکه به بل ور کې به بدل کی د چې څه ګټه کړی دا کده مونږ کړی دی کده تبلیغ کړی دی هر څه چې دي نیک عملونه دا برده نزي هغه ته به حسابيږي چې څومره کړی وي هغه مرور کی ولا کچره د انسان سره دومره نیک اعمال ني چې د په غاړه خلاص شي نو بیا بس چل کیږي بیا به دا غسړي ګناه د لور کوي چې تا د دې سړي بیزتی کړي وا او د سر د زیاتې کړو نو نیکه خو سر نشته خود د څه ګناه کړي داغه تواله نو کار به ټیک شي بیا بس کوي په پردې ګناهونو باندې به پکړ د قیامت پر ورځ به یو کس دومره نیکو سره راشي عزتمندو چې داغه نیکه ک په غر کې خودي شي نو غر بخکته شي نیک عملونه به دومره ډیر وي
خو د به د چا حق تلفي کړي وي مفهوم د خبرې داسې وي او یا بیا د چا بېعزتي کړي وي د چا حق به د پاتې وي نو هغه خلک به راځي دنه به د هغې په بدله کې د نیکۍ چلی الله به ورکوي ولا یو وخت به داسې راشي چې دې سړي نیکۍ به ختم شي خو خلک به لا نور هم ولاړي چې موږ سره معاملات پاتې نو بیا به څه کېږي بیا به خلکو ته ویل چې خپله ګناه ورته پرېږدی بس هغه د ده شوه نیکۍ تاسو ولې ګناه درته پرېږدی نو دا سړی په باوجود د دومره نیکو جهنم ته به لاړ شي نو عزتمندو موږ تاسو به د دې خبرې غم کوو چې په ما د چا حق پاتې نه شي خپل اخلاق ښه کړو عزتمندو نرمي محبت اکرام د بخښنې جذبه ځان کې پیدا کړو اگر چې دا ډېر ګران کار دی چې هر سړی داسې شي که نه چې بس بل ته بخښنه او درګذر کوي خو دا ډېر اوچت عمل دی عزتمندو ځکه چې وایي د اولینو او د آخرینو اخلاق دا دي چې تا سره ظلم وشي هغه ته معاف کړه او تا سره قطع رحمي څوک کوي ته ورسره قطع رحمي مه کوه او تا څوک د خپلې عطا ورکړې نه محروموي ته هغه د خپلې ورکړې نه مه محروموه دا خبرې چې دا ټولو کې ګرانې دي او دا د اولینو او آخرینو اخلاق وي په دې تمام دي بس چې انسان کې دا صفت وي ظلم وشو بس معاف او ما سره قطع رحمي کوي خو خیر زه به خپله رشته داري تعلق برقرار ساتم او ته ماله څه نه راکړې زه به در کوم هر څه چې نو دا د اخلاقو هغه نمونه ده چې انسان وي بهترین اخلاق سره نو دا چې دا صفتونه به کې پیدا شي او عزتمندو اخلاص په اعمالو کې ډېر ضروری دی دې ته به ځان رسو زموږ محنت د دې دپاره دی عزتمندو چې عملونه داسې کو چې څنګه الله پاک غواړي بس د عملونو وزن دا به اخلاص سره پیدا کېږي نبی رسول الله سلام یو صحابي ته خبر او فرمایله چې ته د دین په کارونو کې د اخلاص اهتمام کوه اخلاص سره لږ عمل کافي کیږي څومره غټه خبره ده عزت قیامت پر ورځ خو به اعلان کیږي چې نن خو به هغه انسان هغه کسانو د خپل د عمل بدله ملاویږي چا چې څه د الله دپاره کړي چا چې د چا دپاره کړي د هغه نه دی بدلوالي قیامت پر ورځ به معامله داسې شي چې عملونه به هغه قیمتي وي کم چې د الله دپاره کړی شوي وي نو موږ تاسو به عزتمندو هر عمل کې د دې خبرې کوشش کوو چې عمل د الله د رضا والا نیت پکې جوړ شي ریاکاري هم ني او بل څه نیت هم پکې جوړ نشي بس دې ته ځان رسول اگر چې په دې کې بیا شیطان په انسان باندې ډېر محنت کوي او که سړی دا لار اختیار کړي چې اخلاص حاصلول غواړي نو بیا ورته شیطان وایي چې هر عمل دې ګډوډ دی بس پرېږده بیا د عمل نه پاتې کوي نو زموږ دا د محنت میدان دی عزتمند دا موږ چې څه کوو د تبلیغ کار دا هر څه زده کول دي اخلاص هم پکې زده کولو څیز دی عمل به نه پرېږدو بلکې عمل کې دننه اخلاص به زده کوو چې عمل کې دننه به اخلاص څنګه پیدا کیږي چا د یو مشر نه تپوس وکړو چې اخلاص به څنګه پیدا کیږي هغه ورته بس لګې رهو کار کوه اخلاص بھی آ جائے محنت به نه پرېږدی ورته محنت کوه دا خو د زده کولو لار ده دا هم پکې راشي او په تیر جوړ کې په دوه درې مجلسونو کې دا خبر راغلی عزتمندو چې وایي څنګه مونږ د ام بوټي وکرو او د هغې نه ډکې روزي بیا هغه غټېږي څه موده خو پکې ام نه راځي بیا د هغې نه پس پکې بور پیدا شي بیا ام پیدا شي بیا د هغې خوند پیدا شي بیا د هغې رنګ راشي ذایقه وزن قیمت هر څه بیا پیدا شي خو دا څو کاله پس پیدا کېږي دا زر نه پیدا کېږي نو که موږ د محنت سره ځان دقسې جوړه وساته لګیا یو محنت کوو نو دقه مقام پیدا شي چې عملونه کې هم اخلاص پیدا شي کنی نو اخلاص به ویسه تاسو چې څه اخلاص څنګه به معنی به څنګه کې ځان و په څنګه پی بس الله نه بغواړو چې الله پاک زمونږ عملونه محفوظ کړي او بل عزتمند موږ تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم د کار د پر الله پاک دنیا ته را لېږلیو موږ د نبی صلی الله علیه وسلم امتیانو عزتمندو دا یو نسبت دی یو تعلق دی چې الله پاک موږ تاسو لرا کړی دی او د دې نسبت ته پرې خودو د وجنه او د نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک مهنت ته پرې خودو د وجنه عزتمندو دین مړاوي شو نقصان مسلمان ته ورسید ځکه چې عزتمندو دا مسلمان ځان له سنوم نه دی دا خو دین اسلام سره تړلی دی مسلمان خو هغه دی چې په دین اسلام باندې زندگی تیری دین اسلام ژوندې شو د الله حکمونه د نبی له سلام طریقې په ټول عالم کې ښکارا شوي نو دای سره به مسلمان ترقی کوي عزتمندو که دین اسلام کمزور دی نو مسلمان به څنګه خشي دا مسلمانی خو د دین اسلام سره تړلې ده زموږ عزتمندو ځان له خو نشي کېدی چې دین خو خپل کار کوي او زه پکې مسلمان مذهب خشم دا څه ونه شي کېدی عزتمندو نو د دې نبی علیہ السلام دا مبارک مهنت د پر خودو د وجنه هغه مهنت چې کوم سره بدین ژوند کېده هغه پاتې شو چې مهنت پاتې شو عزتمندو نتیجه مروته نقصانات پیدا شو
یو مشر خبر وکړه تاسو خو لږ وګورئ په دې ټول عالم کې کوم ځای کې داسې یو ملک شته بیا وی نه ملک نه یو خار یا یو کلی چې هغې کې مسلمانان 100% په دین چلیږي کوم ځای کې ده په ټوله دنیا کې کوم ځای کې داسې یو کلی شته زمونږ چې هغه 100% چې مونږ وایو چېرې د دین نمونه ده نو دغه ځای ده څنګه چې په صحابو کې وه مونږ به کوم ځای ورته وښایو یو ځای داسې نشته بیا وي د دین هم درته ښکته خبره کوم چې داسې یو حکم کم یو دی چې په ټولو مسلمانانو کې ژوندی دی نو هغه هم نشته نو بیا مونږ سره څه دي او دا نقصان د دعوت د ذمهدارۍ پرېښودو د وجې نه شوی دی چې مونږ د دنیا تقاضې د دنیا ترقي د دنیا محنتونه د دنیا څیزونه هغه مخې ته کړو نو دنیا خو لږه ترقي کوي دنیا خو رنگ بدل که شکل بدل که او عجیبه عجیبه نقشې په دنیا جوړ شو ځکه چې په دنیا محنت شروع دي زمکه بل شان شو کورونه بل شان شو جامې بل شان شوې سورلې بل شان شوې دا څنګه حالت روان دي دا ترقي د دنیا په ظاهره باندې دي ته ترقي وایي مال ډیر شو او بل طرف ته دین چې کوم دی عزتمندو هغه مونږ ته پته نه لګي دین سره احکامات سره طریقه سره پته هم راته نه لګي پوهېږم نه ځکه چې دا محنت پاتې هغه محنت شروع دی حالانکه زمونږ ذمهداري د دې محنت د دین د محنت حضرات صحابه کرام عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې روان شو په دې محنت کې نو د دین محنت یو کو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جون کې وته الله پاک د دین پوره نقشه خودله او د صحابه په جون کې نورم خورش وا ډیر مودې پورې چلے د عزتمندو او دا غي ثمرات دا غي فائدې په صدیانو باندې په سونو کال مسلمانانو ته ملاوي دي چې ځکه چې دین اسلام ژوند دی په عالم او دا ولې ژوند دی ځکه چې مسلمانانو خواري کوله هر یو مسلمان ځان ذمہ دار ګڼه اوس خو موږ عزت څوک به کوي نو عزتمندو هر یو مسلمان د دین د محنت ذمہ دار هم دی محتاج هم دی چې موږ تاسو خپل ضرورت غنو کوی نو الله جل شانو به ان شاء الله د الله نو امید مغز نقصي بیا جوړي او زموږ په کې سوي عزتمندو اوس پورې د نبی رسول الله کار ته کارونه په دې باندې توبه واسو عزتمندو الله نه بخنه واړو آینده د لپاره عزم کو ارادي کو نیتونو کو تشکیلونو کو خپل عزتمندو چې د نبی رسول الله سلام کار زده کم او کوم د دین تقاضې دی غزه پوره کم زمانه پوره شي زموږ د محلي د مسجد د پوره شي هغه د لپاره جان ورکول دي مال لګول دي وخت ورکول دي دا تیار دي ته عزت هغه په بدل کې به عزتمندو الله جل شانه په دنیا کې په آخرت کې خیرونه را نصیب کړي نوای جی ماشاءالله دوستانو همت کو الحمدلله مرګرو بیان ډیر توجه او دھیان سره اورید اوس د پاسې کوشش نه کوو